دیوی بلې مسئلې ډېره پوښتنه کیږي. دا مسله لکه مهمه ده چې که چیرې یو سړی دی چې هغه چوک روي سور شولو روژه د فرض کا، هغه مثلا فرض کا محتلم شو، فرض کا هغه ځای کې دی باندې نه تهمات لګېږي داسې ځای وي و نه بل څه ډور شته دغه انسان ته، نو دې حوالې سره چېرې زه شرم کوم، اسلام کې هېڅ قسم سره شرم نشته. په کار دی چې دغه سړی چې کوم دی هغه وکي ده، یعنې غسل وکي څو پورې غسل دپاره یا وضو دپاره اوبه شته دي، تیمم هېڅ کله نشي کوی. او که چیرې بیا داسې ځای وي چې هغه ځای کې تو باندې تهمات لګېږي، تو باندې دبا لګېږي، تو باندې دبا لګېږي، یعنې ته متهم کېږي، نو هغه ځای کې ډور تو ته وي، تو ته یعنې د مرګ خطره وي، نو هغه ځای کې که بیا تو ته د غسل په بدله کې تیمم وکړه فرق نه کوي. نه کسه کنه یو ډور مسله دي ته ویلی شي، زه ډور مسلې ته داسې تشریح ورکوم چې ډور مسله دي ته یې چې یو سړی دی چې هغه د مرګ خطره دی هغه ته داسې ډور خو نه کنه چې ته وایې چېرې دا مو ته دا ډور دی چېرې دا به دلته زه خجل شوم دغه ځای کې یو مثال پاس که مو ته شرم مسله دی دا به مو څه خلک وخندېږي، دې کې دا مسله نشته. اسلام کې هېڅ قسم سره دا مسله نشته. هغه په کار دی خپله طریقې سره چې هر یو انسان محتلم کېدای شي، دا داسې انسان نشته چې هغه مده احتلام نه وي، هغه کې شرم مسله نشته. اسلام کې په کار دی خپل ټایم سره دا اذان نه مخکې په کار دی هغه وکړي، دا غسل وکړي او غسل سره د په کار دی دا خپله روژه شروع کړي. او که چیرې بیا مطلب چې فرض که یو داسې ځای دی چې هغه ځای کې مرګ خطره دی دغه انسان ته یا تهمت ورباندې لګېږي، نو هغه ځای کې که غسل مقادي ته نشته که نه، نو په کار دی چې دا تیمم وکړي او تیمم سره خپله لمونځ شروع کړي، که تیمم سره خپله روژه شروع کړي او تیمم سره مطلب چې خپله لمونځ کوای شي. دا او که چیرې نه تیمم وکړو او که غسل مقاده غسل نه وکړو، دې هغه روژه چې کومه دی هغه روژه یې باطله شوه، اوس باطل سره سره د خپله کفارو کې راغللو. دې کې د دغه شي وضاحت ضروري دی چې هر یو سړی چې کومه دی چې کله مقام غسل ورباندې واجب شو روژې کې، نو هغه ته په کار دی چې هغه د سبع اذان نه مخکې په کار دی چې هغه غسل وکړي. البته که چیرې یو داسې سړی دی چې هغه داسې وخت کې ویښ شولو چې اذان ته 10 منټه پاتې دي، نو دا په کار دی چې شی وکړي. اوس که چیرې غسل کوي نو هغه ځای کې خوراک ته ټایم نه میلاویږي، که خوراک کوي غسل ورسره پاتې شو، بهتره څه دی دې وخت کې څه کول په کار دي؟ دې وخت کې په کار دی دا فورا اول تیمم وکړي، تیمم نه بعد فورا لسی اول مده څه مړی وخوري، مړی خوراک نه بعد وشه اوس که اذان وشوه دی تیمم سره روژه شروع کړي دی، وشه دې باندې مده څه کفاره نه وړي. اذان چې کله وشو دا به فورا لوړ شي، بیا غسل خانې ته خپل غسل به وکړي. دا هغه نه دی چې وایي چېرې خامخا بس مړی پرېږدوه اول غسل وکړه، نه، اول مده څه تیمم سره ته روژه شروع که. تیمم سره به روژه څنګه شروع کوي؟ تیمم څه کله ته وکړو یعنې هغه نه بعد به خوراک وکړي، خوراک نه بعد چې اذان وشو فورا مده چې خوراک بند که لوړ شه غسل خانې ته خپل غسل وکړه. دې وخت کې تیمم نیت څه کله ته کوې او تیمم نیت به دې شان سره کوې چې تیمم د کوم قربتن الی الله، تیمم د کوم د بدل غسل قربتن الی الله، دا به ته وایې. تیمم د کوم د غسل په بدله کې قربتن الی الله، دا به وایې. تیمم زه خیام ته مغه شی به ته تیمم کوي. او دې سره سره مو یوه مسئله چې کله هغه اول د وضو مسایلو کې ذکر کړه چې کله سړی وي نو ته بیا وضو په بدله کې تیمم کوای شي. هغه اکثر نه مو ویلي دي که نه چې هغه انسان ته تنا بیماری لګیږي، مثال فرض کړه یا بالکل برداشت نشي کوای دا هغه سړی
یعنی دې برداشت نشي کوای دی حواله سره برداشت نشي کوای چې دیتنه یو مرض زیاتیږي یا بیمار د مثال فرض کا بیماری واجنه مده چې دوشای وزن شي کوای یا کا دا هغه د سړه ده خو سړه دومره زیات ده ځنا ملکونه حکومت دي کنه هغه کې که انسان فکر وکي هغه کې دومره زیات سړه وي چې بیا انسان هغه یخ مور کیږي یعنی مده چې کلوس باندې مثال پاس کوو بچوم فورا ما یخ مور کیږي مو پسې و بیا مده ته لسیتنه ز بیماری ګم دا مسله یې مو مال پاره نه ده و دا مسله چې کومه دي چې ضرورت نشته څه دوره دالته خودره سره نشته کنه چې سره هغه د وضو په بدله کې تیمم کوي خو بل فرض کچیر یو د څه ځای راغللو چې هغه ځای کې ته د څه ډور محسوسولو چې هغه ځای کې ته برداشت نشي کوای نو هغه ځای کې بیا وضو په بدله کې تیمم کوای شي خو د دې مسلې د ځای کې دی ملک ضرورت نه پریوزي اوس به دا وایم چې د روزه حواله سره هغه مسائل چې هغه ډیر ضروری دی ورکه اول نیت مسله ده چې مونږه بور خلک پښتنه کوي چې د نیت څنګه وکړو اول رمضان اول شپه په کار ده پرشمینه مخ کې انسان په کار ده د نیت وکړي چې روزه د ستوم د ماه مبارک رمضان قربتان الی الله د یا ټولې میاشتې نیت شولو دې سره سره بیا په کار ده هر ورځې بهتره ده چې د ماه مبارک رمضان د روزې نیت وکړل شي اول خو ته د پوره میاشتې نیت کړی ده بیا هر ورځې ترپسېږه پر شمینه مخ کې هر ورځې بلا بلا نیت هم کوا دا بهتره ده خو کچېرې هر ورځې بلا بلا نیت نه وکوا بل فرض نو هغه ټوله میاشتې نیت ته کوم کړی دی هغه کافي دی او دې سره سره ضروری خبره ده چې دغه روزې کې په کار دی ارتماسي غسل نه وکي یعنی لمبوي والا غسل څوک دی هغه نه دی کول په کار بلکې په کار دی غسل ترتیبي وکي ویلې غسل دواره کم دی کنه یو ترتیبي دی یو ارتماسي دی نو ارتماسي والا څوک دی لمبوي والا هغه غسل په کار دی انسان نه وکي بلکې ترتیبی غسل کول په کار دی خودی کې بیا مته یو شی سوچ کول په کار دی چې روزه ده روزه کې د شوینه ډیر زیات اهمیت لري المنځ د پوره هم خاص کر ډیر اهمیت لري بیا روزه کې خاص کر ډیر اهمیت ده چې انسان څه کله غسل خانه ته نو وته نیمو ته سي غسل خانه د سي دي چې عموما خلک د بلټې لون د کیک دی وشدا پات نه وته لګي چې سرسری کا وته وشونه جسه حکومت هغه بلټې کې پریوته هغه سره بیا مده چې هغه غسل کړي دا غسل باطل دی دا صحیح نشو په کار دی دا بلټې یو د سي پوز ځای کې خوي د سلوړ ځای کې خوي چې ای دې کومه لاندې سری کا پریوزي هغه په کار دی بلټې کې پری نوزي بلکې بلټې حکومت هغه پوسوي چې کسری کا دینه کیږي نو هغه بلټې ته په کار دی ونه رسیږي اگر چې مده چې زنه خوني الحمدلله آباد دي چې هغه بمبه ونه مثلا پورونه غسلونه کوي نو هغه خو هغه کې بیا د څه خاص داسې دا مسله نه پیخي خو بلټې ولا حکومت دي اکثر هغه ته دا سوچ کول په کار وي چې هغه کله بلټې نه غسل کوي په کار دی هغه د دخشي زیات توجه وکړي حکم کټخای څه مده چې مو چو هغه کې عموما حکومت دی هغه مو لرګین کټخای استعمالو ای هغه لرګین کټخي استعمالون حکومت دی البته چوره کټخای جذب کوي اما غوره اخراج کوي خو خبره ده چې کله تو کټخي باندې مده غسل کولو نو په کوده چپل د خووي یا کا چپل نه پوسه د بیا مده صفخه کې خلله نو دا ډیره بهتره ده هغه زیاده تر مده کوشش دا کول په کور چې کټخي نه اندسه پر کمنده په کور د غسل ونشي خا خبره ده چې یو چدر ولا استعمال کی یو ډیره خبره ده پلاستیک ولا وی یا ډیره خبره ده او د لرګین کټکینه احتراز کول په کودي ځون په کود انسان وساتي او روزي او دا به مو بیا ساته کو خیر ده کنه خبرې دي روزا څونه وځي کیږي کوم مرتي کنه هغه خیر ده د ساته د روزه متعلق یو مسله
دا ضروری دی چې هغه کوم کسان دي چې هغوی باندې روژه واجب کیږي. جلکې چې کومه دی چې کله انه کولی پراشي وي خو پښتو لحاظ سره یا انګریزي حساب نه ورته کوي، عیسوي حساب نه ورته کوي، بلکې هجري حساب ورته کوي. هجري لحاظ سره پښتو جنوري فروری چې کومه دی دې لحاظ سره نه، بلکې محرم سفر حوالې سره دغې حوالې سره پکار دی عیدي حساب وکړلی شي. چانه کولی پراشي لسم کول کې روانه شي جلکې هغه باندې روژه واجب کیږي. وړ کې چې کومه دی اندي حوالې سره څه 15 کولی پراشي شپږم کې روان شي هغه باندې المنځ واجب هغه واجب کیږي، روژه واجب کیږي. البته یدخ شي توجه کوون پکار دي ځکه چیرې هغه جلکې چې هغه انو کولی پراشي وي دي خو لسم کول کې روانه شوي دی، وړ کې دی 15 کولی پراشي وي دي شپږم کول کې روان شوی دی. کچیرې هغه طاقت نه لري، کمزور دومره دی، یعنی ټیک دی چې 15 کولو ته خو رسېدلی دی شپږم کې روان دی، خو بریښې داسې لکه 12 کولو وي 10 کولو وي فرض کا داسې کیدای شي. او جلکې دی 10 کولو کې روانه دی داسې بریښې لکه 1 کولو وي 6 کولو وي چې هغه بالکل دی هغه د روژې قابلیت نه لري، نو هغه باندې بیا مته چې روژه نه واجب کیږي. عمر لحاظ دی چې عمر دوی ته پکار دی ورسیږي، خو کچېرې دغه برداشت نشي کوای نو دی باندې بیا روژه واجب نه کیږي. یعنی پکار دی دا 1 کال یا 2 کال مده چې پکار نور صبر دي ته وشي چې هغه روژې قابل شي نو بیا پکار دی روژه وساتي. خو عموما که فکر وکړي جلکې چې کله انو کول تر رسېدلی دی لسم کې روانه دی نو هغه روژې ساتنې اکثر قابل شي وي. وړ کې چې کوم دی 15 کول پراشي شپږم کې روان شي وي نو هغه د روژې ساتنې قابل شي وي. بلکې ایمو وړ کې جلکې خو ان شاء الله د ځای اهل تشیع چې کوم دی هغه خو دوره حد پورې روژې حواله سره دوره شوقین دي، دوره مده چې جذبه لري عشق لري چې هغه کې یو کولو دی نه مده چې خامخا هر کولې 15 شپږ آتش روژې ساتي. نو اندې چې وړ کې چې کوم دی هغه 12 کولو او 14 کولو یا هغه پوره میاشت مولیدلې دي چې هغه ساتي. نو خدای دې نه وکړي چې هغه کسان چې هغه 15 کولو تر رسیدلی او شپږم کې روان شي بیا هغه روژه وخوري. یا مثلا پاس کا جلکې د سړي چې هغه نو کولو نه وخت دی لسم کې روان شي دي هغه د روژې ساتنې قابل شي دي بیا روژه وخوري. او مود حواله سره به دا وایم مود حواله سره چې هغه کسان چې هغه یو ډېر زړ بوډای واجی نه چې بالکل روژه نشي ستای هغه باندې مود هم نشته، ډېر زړ یعنی بوډا شي وي کنه چې بالکل روژه ستلی هغه د پوره هیڅ امکان نه وي. خو کچېرې داسې دی چې هغه ډېر بوډا نه دی بلکې عارضي بیمار دی، مثلا فرض که دغه سړی یا یو انسان دی مثال فرض که ژڼی دی خو مده چې هغه بیمار شوی دی بلې روژې پورې دغه سړی بیمار پاتې شولو، دغې روژې نه بلې روژې پورې بیمار پاتې شو نو د روژې دغه سړي دپاره معاف دي، خو صرف مود به ویر کوي. مود به څنګه ویر کوي؟ یوې روژې په بدلې کې 14 نیمې چې ټاکي هغه به یو وړه ویر کوي یا به غنم ویر کوي، پیسې نشي ویر کوای. مود کې پیسې نشي ویر کوای. زکات فطره چې کومه ده سرسایه چې وته یي هغه کې تو مرضی پیسې ویر کوي یا غنم ویر کوي هغه تو مرضی ده. خو مود حواله کې لکه مو کوړوای وته یایو هغه کې هیڅ کله ته پیسې نشي ویر کوای بلکې یو به وړه ویر کوي یا به مدایڅ غنم ویر کوي. دا یو مسله ذکر کوم چې مثلا فرض کا یو سړی دی چې هغه روژه وخوړله فرض کا څنګه وخوړه بیمار شولو 10 روژې یا 20 روژې یا میاشت روژه وخوړه اندا سړی دی بلې میاشت پورې کاله پورې دا سړی بیمار پاتې شو، یعنی هیڅ قسم سره یوه ورځ هم د دپاره د روژې طاقت نشته، دا سړی په کار دی چې مود ویر کې روژه ونې معاف دی. خو کنده بیمار دی چې یوه میاشت روژه یې خوړلی دی یا 10 ورځې خوړلی دی
چې روژې نه بعد دا سړی جوړ شو صحتمند شو یوه میاشته یا دوې میاشتې دا صحتمند و روژه یې نه وه شتله سستي وکړه غفلت یې وکړو بیا اوس بیمار شو بلې روژې پورې دا بیمار پاتې شولو دا سړی چې کومه دی هم به دا خپلې روژې قضایي ساتي و هم به مد ویر کوي یعنی د کوم مد دی مد څه به خیالو هغه مد به ویر کوي و خپلې روژې چې کومې دي هغه به قضایي ساتي سره روژې کې کله یو سړی سفر کوي نو دا سړی مثال فرض کا د خرلڅۍ والا دی خرلڅیونه څه دا روتو پکار دی چې دا حد ترخص یعنی هغه ځای چې هغه ځای نه دی هغه اذان اورېدای شي یا د هغه د کلو شناخت کیږي د خونی شناخت کیږي هغه ځای نه ووتو نو هغه نه بعد پکار دی مده چې دا روژه که خوري نو خوړای شي که حد ترخص نه دا سړی نه دی وتلی یعنی هغه ځای چې هغه ځای نه دی هغه اذان اورېدای شي هغه ځای نه دی وتلی دا کور کې مثلا فرض که دغه سړي ځان موړ کړلو بیا پېښور ته روان شولو دا کفارو کې راغللو یوې روژې باندې پکار دا یو شپېته روژې وساتي یعنی دا سړی چې کومه دی چې دا پېښور ته روان دی سبې مثال فرض که یا پر شمه یې کړی دی یا نه دی کړی خو سوبیل څه کله روان شولو لکه خرلڅۍ والا سړی پکار دی روضې نه وځي نو هغه نه بعد دا مطلب څه که فرض که چې وخوړو فرق نه کوي کاندو سړی دی مثال فرض که شینګاک سره چې وخوړلو نو دا خو مطلب څه حد ترخص نه مغزې نه دی وتلی نو حد ترخص نه څه کله نه دی وتلی دی چې وخوړو دا کفارو کې راغللو دا سړی دی مثال فرض که ووتو سفر باندې لاړلو پېښور ته لاړو پېښور کې کار و بار مثلا فرض کوو کوی یوه ورځ یا دوې ورځې څه تېرولې هلته خو هغه روژه چې کومه د سفر کې نه وشوه پر شمه یې هغه ځای کې وکړو پر شمه یې وکړو څو سوبیل روان شو نو دا خرلڅۍ والا د فرض کا چې کله بازار ته ورسېدو بازار کې نه کور لري نه خپل مثال فرض کا جایداد لري نه دلته اوسېږي بازار کې بس دا یې خیال دی چې زه بازار ته ورسېدم بس ما روژه صحیح شوله نه دا پکار دی خپل ځای ته ځان ورسوي خرلڅیو ته ځان ورسوي حد ترخص ته پکار دی دا نوځي هغه نه بعد مده څه د روژه صحیح کېږي خو کله نوځي پکار دی دا زوال نه مخکې نوځي یعنی په باندې 12 بجو نه مخکې پکار دی مخکې دا حد ترخص ته نوتې وي یعنی اذان مخکې پکار دی دا حد ترخص ته ورځ اذان مخکې پکار دی دا نوتې وي دغه سړي روژه دې صورت سره صحیح دی خو کشیر انده سړی دی چې هغه ځای کې پر شمه یې کړی دی مثال فرض که پېښور کې روان شوی دی دغه ځای ته 11 بجې ویلې نه دی رسېدلی بازار ته 10 بجې بازار ته ویلې نه دی رسېدلی چې خپل وطن ته نه لاړلو که نه خپل مثال فرض که خرلڅیو ته ځان نه ورسولو که پېوړ والا دی پېوړ ته ځان نه ورسولو یا مثال فرض که کچکنا والا دی هلته کچکناو ته ځان نه ورسولو نو دغه سړي روژه نه وشوله دا روژه یې باطله شوله دا پکار دی خپل ځای ته ځان ورسوي یعنی پرچینار مطلب چې دی ځای نه دی اوسېدلی ځای چې کوم دی هغه ځای ته پکار دی انسان ځان ورسوي اوس سره د دې دغه مسله ذکر کوم چې هغه لمنځونه چې هغه دي سفر کې کاسر کړي دي هغه اوس که د کور کې مثال فرض کا یعنی سفر کې وایسه قضا کړي دي هغه لمنځونه چې هغه دي سفر کې قضا کړي دي کاسر و که نه هغه کاسر و اوس کور ته راغللو دا سړی کور کې څه کله کوي په کار دی کاسر قضایي وکړي دا پرانه شي کوی که بیا خونې کې ته نه یوه هفته لمنځونه قضا شوي دي خدای دې ما وکړي داسې کسان چې هغه یوه هفته لمونځ قضا کړي خو بالفرض که هغه نه یوه هفته کور کې لمونځ قضا شوی دی دا لاړو پېښور ته اوس هلته دا لمنځونه مکاو ته میلاو شوي دی وایي چېرې دغه ځای کې زه لمنځونه په ځای راوړم نو دا په کار دی چې هغه لمنځونه پوره په ځای راوړي یعنی اگر چې دا سفر کې دی خو هغه لمنځونه دا پوره په ځای راوړی شي ویلې
څه کوم شاید څنګه قضا شوی دی که نه هماغه قضا پکار دی هماغه شان سره پکار دی په ځای راوړي. ایوه مسله د المنځه دی د سفر دوران کې کله یو سړی دی پېښور نه روان شولو لیارې کې 12:30 بجو شوې دغه انسان باندې یعنی اذان غږ وشو خو دې المونځ هلته نه وکړو راغلو پرچینار ته پرچینار نه بیا لاړو کور ته 4 بجې 3 بجې ورسېدو 5 بجې څه مغسې مې سترګه ولاړه دی المونځ دې لیارې کې نه دی کړی نو دا به اوس په خونې کې پوره المونځ به کوي کاسر نشي کوی که چیرې انداز سړی 12:30 بجو شي ونې لیارې کې هلته المونځ کړی وای کور ته یې تا راغلی وای مې سترګه مغسې ولاړه دی 4 بجو دي یا 5 بجو دي وشدي المونځ کوم کړی و ماغه المونځ دی بس دی دوباره المونځ کولې ضرورت نشته